رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان په دنیا کې د الله تعالی رضامندي حاصلوي او هر یو کار خاص د الله تعالی د رضا لپاره کوي، نو الله رب العزت د انسان سره محبت کوي او الله رب العزت حضرت جبرائیل علیه السلام راوغواړي او هغه ته فرمایي چې زه د پلانکي کس سره محبت کوم. جبرائیل علیه السلام فرمایي چې زه هم د کس سره محبت کوم او جبرائیل علیه السلام په اسمان کې فرشتو ته اعلان وکړي چې د پلانکي کس سره الله رب العزت هم محبت کوي او زه ورسره هم محبت کوم. نو د جبرائیل علیه السلام په وینا سره فرشتي هم هغه کس سره محبت شروع کړي او په ځمکه باندې الله رب العزت د خلکو په زړونو کې د انسانو محبت چې دا واچوي. هر یو کس په زړه کې د انسان محبت وي او دا کس په ځمکه باندې خلکو په نظر کې ډیر زیات عزتمند وي. او چې کوم یو انسان ګناه کوي او د الله تعالی در ناراضګۍ سبب جوړیږي، نو الله رب العزت دا انسان ناخوښه ګڼي او الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته فرمایي چې زه هم د دې کس نه نفرت کوم او زه دا کس ناخوښه ګڼم. نو جبرائیل علیه السلام فرمایي چې زه هم دا کس ناخوښه ګڼم او بیا حضرت جبرائیل علیه السلام په اسمان کې اعلان وکړي چې پلانکی کس الله رب العزت هم ناخوښه ګڼي او زه هم ناخوښه ګڼم. نو د جبرائیل علیه السلام په اعلان سره فرشتي هم هغه کس ناخوښه ګڼي او په ځمکه باندې الله رب العزت د خلکو په زړونو کې د دې کس نفرتونه واچوي. دا کس چې د خلکو په زړونو کې ډیر زیات سپک شي